بسم الله الرحمن الرحیم. هر زمانه کې اهل علم طبقه هغه چې د اسلام کار شروع کوي هغه د هغې خپل یو رنګ وي، او کله ناکله جاهل وي، هغه ذهن کې دی چې زه د اسلام یو کار کوم، نو هغې په خپل رنګ چې کله د علم رڼا ورسره نه وي کی. خبره دا ده چې نن سبا یو شی چې دی ډېر چلیږي، کوم چې ارطغرل دی، اردو کې ورته ارطغرل لیکلی شي، چې دا ډرامه کتل صحیح دي او که صحیح نه دي. حتی چې زمونږ ډېر داسې ملګري چې د دین سره وابسته وي، نو هغه د دې بیا تپوس کوي. نو دا خبره خو بنیادي طور انسان د یاده ساتي چې ډرامه حرام، هغې کې خبره نشته، ځکه چې د هغه څیزونو دی خیال نه ساتي کوم چې ورله ضروري دي، لکه ارطغرل باندې چې کومې فتوې راغلي د جامعة الرشید والا یا دارالعلوم والا یا نور علما محققینو پرې رای راغلي، د هغه څیز خو دی خیال نه ساتي. کوم چې ګوره هغې کې به چې دی نو د زنانو نه زنانه به نه دکه شان چې دی په هغې کې به موسیقي نه مثال په طور نور به داسې د شر خلاف کارونه نه. نو داسې خو چونکې د نن سبا ډرامو کې ناممکنه شانتې ده، ځکه کوي یې نه خلک داسې ډرامه به او ځایم کې دي شي دا خلک خو داسې جوړ شي چې بیا به یې ګوري نه. نو خبره داسې ده چې خبره بنیادي دا ده چې بنیادي خو ډرامه هغو د دغه څیزونو چونکې د شر خلاف پکې کارونه د هغې د وجې خوا حرام ده، هغې کې خو بله خبره نشته. اوس خبره دا ده چې د ثواب په نیت او دغه ته بالکل بس حرام شو، بس دا کیسه بیسه او ختمه شوه، نور دا د شرعي حیثیت شده، شرعي حیثیت یې دغه شو. البته اوس دا کوم چې ارطغرل هغې جوړ کړی چې موږ تاریخ جوړ کړی دی او د هغې دپاره میدان داسې جوړول پکار چې خلک یې وګوري، نوجوان نسل دی هغه خپل یو ما ورته یو د جاهل ذهن دی، د هغه یو خپل ذهن دی، چونکې د وخت ولی الله نه دی، او هغه وایي چې چونکې په دې ډرامو باندې ځکه د خلک خو یې داسې نه دي اړولی، نو د هغه دا ذهن دی چې د یورپ والا یو څه بس هم دا فلمونه دا یو څه بل څه دا یې کتلي، په دې باندې خلکو دغې طرف ته بوتلي دي. نو هر موږ د دې وجې چې دې لګیا یو او موږ هم په دې میدان باندې خلک راوړو. نو خبره دا ده چې دغه ډرامه چې دي جوړوي نو دوی چې دا تاریخ له دا میدان چې موږ جوړ کړی دی او دا ورله دا کردارونه موږ ورکړي دي، په هغې کې هم لږ خوږوالی راوستی یو څه بل څه، نو اکثر یو خو دا خبره یاد چې د تاریخ کتاب دې سړی وګوري که نه چې ډرامه ګوري، شرعي حکم یې خو د حرام دی، کتاب دې وګوري اهل علم طبقه دین سره وابسته طبقه چې دغه ګوري د خلافت عثماني بلا تاریخونه میلاوي. یوه شو. بله کیسه دا ده چې تاریخ اوچ ولامده دي خو ټول ګډ وډ کړي، ډرامه چې دی نو دا زموږ د څه مستند تاریخ خو نه دی که نه، څه دی تاریخ نه دی مستند، ګډه وډه کیسه ده ټوله، او کړی دی ته خپل وسه پورې هغه چې کوم کار کړی دی نو دا ده چې ځینې ځایونو کې ورسره کسان مسلمانان شوي ډرامې دومره کار کړی، خو دا د هغه خپل یو ذهني کار دی او په دغه میدان کې د هغه دپاره د یو ښه والي کار دی. اوس د دوو طبقو دپاره خبره شو. بنیادي چې اردګان په حکم باندې جوړه شوې ډرامه نو هغه دا ده د علوم دیوبند د فارغانو دپاره نه لیکلي، هغه د حقاني والا دپاره نه لیکلي، هغه د جامعة الرشید والا دپاره نه لیکلي، هغه دا د بزرګانو صوفیه او تبلیغیانو دپاره نه ده لیکلي، هغه دا بنیادي د هغه کسانو دپاره جوړه کړې ده او لیکلې ده چې هغه بالیوډ او هالیوډ کې اخته وي، چې هغه په ګډو وډو کې اخته وي. دغه د ګډو وډو مثال په طور چې یو کس د انډیا فلم ګوري یو څه بل څه، نو د هغې په ځای دی دا وګوري کم از کم د څه ناڅه ذهن سازي به ورله وکړي، د هغې هغه کردار چې د چا ادا کوي دغې ته دې وګوري، نور د هغې ذاتي زندګي به د چا ډېره خراب وي، ځکه چې هغه یو اکټر دی یو څه بل څه، خو چې دې ټایم کې ده د کوم پروګرام ته وړاندې کړی دغه پروګرام وګوره ډېر خلکو کې هغه جذبه راوچته کړی ده چې څوک د دغه میدان خلک دي، نور اهل علم طبقه دیندار طبقه یو څه بس هغه خو اصل د دغې نه لرې دي او ځان دې ترې لرې ساتي. نو بنیادي خبره دا شوه چې دا کم دینداره طبقه ده، کم نیکان دي، بزرګان دي، یا هسې علما عام خلک دي ډرامې مرامې نه ګوري، نه خو دې ځان لرې ساتي یا کیسه خو ټیک، خو کم خلک مثال په طور د انډیا په فلمونو کې یا د انګریزانو یو څه بل څه کې اخته وي، نو د هغې په ځای دې بیا دا وګوري لکه د انډیا والا پې لیکل کړي ښه لیکلي، هغه وایي چې دا یې د بزرګانو دپاره نه لیکلي، دا هم دغې خلکو دپاره لیکلي ده
نو کیسه همدغه ده چې شرعي طور حرام ده، ځکه چې هغې کې داسې کردارونه یو بل د بنیادي په ډرامو کې دا شی مشترک دی چې هغې کوم تاریخ هم رامخکې کوي، نو هغه داسې نه مثال په طور که د پیغمبر کیسې هم جوړه کړې نو په هغې کې هم د پیغمبر به هم ګیره وړی، یا چې دی نو د ښځو ټول به د ښځو عاشقانې، ټول به ښځې به د سړو عاشقانې، نو دا د هغه ټیم معاشره خو نه وه، خو بیا هم یو کوشش یې غټ کړی دی او هغې ډېر کار کړی دی او بلا خلکو کې څه ناست د دغه میدان خلکو کې جذبه راوچته کړه، د دغه میدان چې کوم خلک دي او ډېر خلک یې ولړزول یورپ د یو ډرامې نه خلک ویارېده، د دغه میدان خلک د ډرامې نه ویارېده صرف چې دا خو په بله طریقه من کې دا شی البته یو دوه یرې دي زموږ ذهن کې شاید غلطه وي ټیک وي، دا زما ذاتي خپله رایه ده، یو دوه دي، هغه یو خو دا ده چې هسې نه په دې طریقه باندې په اسلامي طبقه کې ځکه چې ډېر خلک یې دیندار هغه شکار شي، نو هسې نه په دې طریقه باندې اهل علم طبقه کې یو څه بس یا دیندارو ته دا شي داسې راشي چې دا ډرامې فلمونه سینماګانې په اسلامي طریقه باندې رادانې شي، مثلا دا اسلامي فلم دی دا غیر اسلامي دا داسې یو څه، نو په دې طریقه باندې کیدای شي وروستو بیا هسې نه چې مستقبل کې ته دا شی جوړ شي، نو یو خو دا انسان دې کوشش وکړي ځان دې ته بچ ساتي چې کوم کسان نه ګوري دې نه ګوري په کم په ډېرو ګډوډو پرانټو کې اخته وي پرانټونه ګوري یو څه انډیا او بل څه د هغې پته کې بیا دا ګوري نو دا والله بیا د هغې نه ښه ده، د هغې نه والله ډرامه خو ښه نه ده خو د هغې نه والله ښه ده، او نور تاریخ که څوک کتابونه یو څه بس نه د بیا مستند تاریخونه وګوري، مستند تاریخونه د خلافت عثماني هم شته او غیره نور هم شته، او د دغه میدان خلک که نور څه ګوري د هغې پته دغه ګوري دا البته دومره خبره ده چې خلک د دې د وجې ځینې بیا مقابل کې راپاسي تشدد کوي او ځینې خو بالکل د دې بهر کې دومره غلو کوي چې سم اسلام یې ثابت وي چې اسلام به بالکل اوس په دې شي راځي نن سبا په دې به خلافت قایمېږي، نو نه هغه کوم چې د خلافت لار دا هم موږ له خیره داسې شاته ورزولې ده چې د هغې او چې مقابل کوم لوري دي نو هغه څوک هغه مثال په طور بیا رو لګي نو ورته غول تخپې اړامې کړي سلیمان شاه تخپې اړامې کړي یا چې دا نور کوم کسان دي بنیادي د تاریخي کسان د ډرامو نه د ډرامو کې چې هر څوک پکې دي څوک دي څوک نه دي، خو دا په حقیقت کې لوی خلک تېر شوي دي، لوی کارونه کړي مجاهدین تېر شوي دي بزرګان تېر شوي دي، نو دا چې دا بت پرستو پلان کې او پلان کې دا او پلان کې هغه نو تشدد کوي څوک دومره نه ځي چې د هغې کردار ختم کړي د هغې هغه نیکي په اوبو باندې لاو کړي د هغه بزرګي هغې هنر هم هغه میوزیم هم د هغې شاهدې دي چې هغې د اسلام دپاره څه کړل یوه بله بنیادي خبره دا ده چې خلک وایي چې په دې کې قومیت دی د ترکو قومیت پرستي نو ولې قومیت خو څه بند نه دی سړی د کلک مسلمان ته که ښه انسان شي مسلمان به شي که نه که انسان ښه شي نو مسلمان به شي، ته که ښه پښتون شي نو انسان به شي او بیا مسلمان به شي، کیسه داسې ده، نو خبره داسې ده که چېرته ته یو ښه مسلمان یې نو ورسره ښه کلک پښتون یا ښه کلک پنجابي یا ښه کلک سندي یا دغې کې خو څه کیسه نشته، یا که د ملکونو په لحاظ ور یو کس د کلک مسلمان وي ورسره د کلک پاکستاني کلک افغانستاني دی کلک د ترکي بنګالي دی هر څه چې انډین دی خو چې کلک مسلمان نو په قومیت کې څه د قومیت دی په قومیت ولې فخر پکار دی خو د اسلام ضد کې نه د اسلام نه بعد اول اسلام بیا قام الله رب العزت را توفیق